ننوت یې جایزه دو نه ناجایزه دو روا عمل دی که نه روا دی په ګناهګور یې په ننوت یې که نه په دا کښې بیا فیصله کوین که مراکزان فریقین ټول پکښې ښخیږي یا ټول پې خلاصیږي دا یوه اهمه مسله ده چې په پښتني بیلټ کښې ننوت یې عمله په معامله مرکه په جرګه کښې ډېر عام دی نو وی صاحب په دا کښې د علما رایې هم مختلفې دي ځنې وایي چې جایزه دو ځنې وایي چې ناجایزه دو خو چونکې دغې کار خیر کښو میزه هم خپله حصه در سره وخلي ناظرین الله د جزای خیر ورکو د میش د ټانک د علما فقهي مجلس تای چې هغې 17 صفحات په باندې مشتمله یوه مقاله لیکلې ده هغې حوالهجات استنباطات او استخراجات کړي دي د هغې فقهي مجلس مفتي صاحب نور صاحب باقاعده امیر دی او حضرت مولانا مفتی ضیاءالدین صاحب دی مفتی عیسی خان صاحب مفتی ظفرالله صاحب مفتی نعمت الله صاحب په 17 صفحې په دا چار کړي دي چې ننوت یې جایزه دو که ناجایزه او بله د کراچۍ دارالعلوم کراچۍ نه په 3 صفحات باندې مشتمله یوه فتوا جاري شوې ده د ننوت یې د جایزولي د ناجایزولي په باره کښې خو چونکې په دې خبره باندې مفتی صاحب نور صاحب په امارت کښې تیر کول ډېره لویه چار شوې ده مصدره شوې ده نو څوک علما جایز ورته وي څوک ناجایز ورته وي میش چې کومه رایې قایمه کړې دي په حواله سره د مسایل د حوالهجات په تناظر کښې مفتی صاحب نور صاحب ته که تاسې لږ غوږ ونڅې په دا مسلو بیا سر خلاص شي بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی النبی الامی مفتی صاحب دا واقعتاً د علاقې اهمه مسله ده او په دا مسله باندې واقعتاً چار شوې ده هیله ته د ټاکلمونه هم چار په باندې وکړه او د خان چې مجلس الشرعي مفتی رفیع الدین صاحب دی الله د دې ته جزای خیر ورکړي دې د هم چار په باندې کړی ده تیر کول او نور په کتابینه کښې چې وکسې مولانا نور محمد شهید رحمه الله د وړوله المسائل و رسائل کښې په باندې وکړي هغې باندې هم بحث شته و فتاوی فردیه سے هم شته او آپ کے مسائل ان کا حل په دغې سے هم بحث شته دی او فتاوی مفتی محمود رحمه الله کښې هم په دغې باندې بحث شته او د بنوري ټاون نه دغې په باره کښې فتوی جاري شوي دي او د دارالعلوم کراچۍ نه هم جاري شوي دي او د جامعه عثمانیه پېښور نه هم جاري شوي دي نو واقعتاً دا خبره ده چې په دغې کښې ډېر زیات تفصیلات دي او ډېر زیات مواد دي دغې مجلس چې کوم په دا 17 صفحې باندې کومه هغه جاري کړي ده په دغې کښې هم حوالهجات شته او د دې خان ولا مجلس شرعي چې کومه جاري کړي ده په هغې کښې هم ډېر مواد شته البته ځینې شیونه داسې وي چې د علما سره تعلق ساتي اخو دغه شیونه پیرا استفاده کولی شي چې دته حاضر شي او چې کوم عوام دی هغه په باره کې مختصر دا یو قسم خلاصه باندې عامه ځکه وی چې علما ته کچيري عزت غا طلب ودی ټول دلایل دی غا سره نوستای کړی شي به څه تبحث پکړای شي مطلب استفاده کړی ورلجلای شي کنه مفتی صاحب د دویم کاسونه په منشر تنازعات تاګ دا د نن ورځې خبره نه ده دا خالي د میشتز د کوم خبره نه ده کچیرې سوچ په باندې وکړي په ټول نه اول د آدم علی السلام بچونه په منشر دا واقعیا پیښه شوله چې قابیل ورچکشه حابیل یې قتل کا دا واقعیا اولته پیښه شوه بیا دا واقعي داسې تللې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله بعثت وشو په دغه ټیم شي هم بلکې ډیره وژدي جامې په دغه شي څو کولا سره جنگیدل صحیح او د اسلامي تعلیمات مبارکات سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر تاګ سره الله پاک دا ټولې دا غا ختم کړلې په خپل قرآن شریف کې الله پاک فرمایي فاصبحتم بنعمته اخوانا چې به تاسو سره ورنه شوي او بیا مفتی صاحب د سمعین په خدمت کې دا عرض کاوه چې میشتوز د کم کړلې د وجه نه کله کله وردس وایي چې نه په شریعت چې د کیسه وی ها
حالانکه چې کوم علما دي هغې ته پته شته چې په شریعت شي عجیبه کیسه دا دو چې دا شی نشته چې په شریعت شي شریعت شي حل وینه نه حال یې نه وي دا خو د میر ضابطه حیات و د زندګۍ د هر یو کامل او انسان مکمل کامل دین دی ځکه خو دا ذاتي ختم شو په دنه بعد بیاست نه درېږي مفتي صاحب چې یو انسان د بل انسان سره جتای وکړي مجال څه چې داسې جتای وي چې هغې په شریعت شي پور نه وي تعاون نه وي هر شی شته دی د سار د ویشتي نه روانڅه د پښې د نیکي نه پوره د دغې هر شی تفصیلا شته چا د ګوته پرې کړه په ګوته کښې درې باندې دي یو باندې پرې کړه چا د لوس پرې کړه چا څوک ته ړیند کړه څوک ته سار ته ووایه خالي د سار لس زخمونه دي دا په تفصیل سره دي او دغه رنګې پښه دې پرې کړله ګوډ دې کړه ړیند دې کړه خرڅه پرې بوندې وشوله دا ټول هر شی په شریعت کې شته دی د هر شي پور هم شته دی شریعت دا خوښوي چې د کوم انسان نه بل انسان ته نقصان ور ورسېږي مو یو ترتیب یې شی دی د هغې مو ترتیب په مطابق باندې تاسو یو په بل باندې پور شوی شي خو دغې نه مسیوا رسم رواج بدعت خود ساخته عمل دا بیا شریعت نه قبلوي ځکه چې دیني احکام پامالي وي پکښې د شریعت پامالي وي پکښې د هغې متصادم وي نو د هغې رسمي په باره کښې چې کومه بنیادي فتوا ده د میره د اکابرین د مشرونو د مخ درته ووایي چې اختلافات شته دی پکښې جزوي طور باندې د جواز غاښ ته دی مولانا نور محمد شهید رحمه الله په دغې کښې لږ وسعت کوه د هغې جایزه کړې ده خو چې کوم د میره مشرونه کبیرین دي هغه فرمایي چې ننوت یې ټیک نه ده ننوت یې یو خو دغې وجې نه ده ټیک چې یو انسان د بل انسان سره جتای وکړي چې حکیم پور شریعت پښې ایښی دی هغه خو علما ورته وښیي چې دره دره پور در باندې رسي هغې نه مسیوا په وړي وړي کیسې باندې چې تو یې مو بېزتي وکړله تو مو ته ژړه وکړله نور نقصان دی نه دی ورسولی فرض کا په دغې رنګ باندې د دغې په باره کښې شریعت یایي چې دا کیسه ټیک نه ده نو په دا لحاظ سره ننوت یې جایزه نه ده یو خو دغې وجې نه چې دا یو رسم دی او دا څه اسلامي حکم نه دی او یو دغې وجې نه مفتي صاحب دا ده چې د دوه کسونو په منځ کې کیسه راوړله دا په مجرم فریق باندې په سږ دی نو دا د یو قسم دی جرمنه کو خو شریعت د جرمني نه ډېر زیات پرهیز کوي چې د بل مسلمان ته بغیر به اجازه ته یوه مشهوره مسله ده چې تعذیر بالمال په باره کښې دي د دغې وجې نه دا نه ده ټیک او مفتي صاحب یو د بنوري ټاون نه په کوم ځواب جاري شوی دی په ویشو یو دا صورت جایز کړی دی چې که چېرې فرض کړه دوی مسلمانو په منځ کې بیا کیسه راوړله فرض کړه د تو د مو په منځ کې بیا کیسه راوړله نه مراکزن غلی دي نه څوک غلی دي تو په خپله دا انصاف وکړه چې یاره زه چې د پلونکي نه معافي هم باندې ویر شو پسه هم ویروله یو صورت دا دی طبعا او دا صورت د لیکلي دي چې نه جبر وي نه اکراه وي بیا دا صورت نه موږ ولا خو باقاعده کله کله په یوه پسه نه روزې کېږي دوه درې پنځه پې کښېږدي او چې غوټه کیسه وي هغې غوټه ننوتي تر اووه پسونو پورې مو لیدلي دي او دا یو خو خالي ننوتي دا تعذیر بالمال د وجې نه حرمت نسبت دی بل سمندي پورې نه پېږدي چې هغې شریعت تعیین هم دی کړی هغې شریعت تخصیص هم نه دی کړی هغې شریعت جواز هم نه دی ورکړی بېله واجې یاره مو بیا مخ ور ووړي مخ مې دا وپېژاني مخ یې ور اړېدو نه خو ویس یې لوس پورې نیولی دی نه خو ویس یې غاښ کړی دی غاښ یې پوروي وزر یې وکړه په دا نو مه باندې ډېر غټ غټ دولتونه پلو خو ول درته ووایي چې شریعت د انسان د هر شي پور ایښی دی دا چې کوم د نه مسیوار رسمي دا کیسې چې د کومې پورې نه دا په شریعت کې نشته دی دا په شریعت کې نشته یعنې په دا موږ ګناه ګورو چې کوم دا نظام دی ننوتي دی زموږ د علما په منله خدمت شهدا درخواست دی د علاقې د مشرونو په غاښ دی مخکې په یو ټیم چې دا سوه چې د اسقاط کیسې وي الله پاک ټولې په خیر سره دا انشاءالله د خیر سره داسې سره الله کریم دا انشاءالله الله دې موږ مدد الله پاک دې موږ امداد کوي او مفتي صاحب دغې په ټولو نه غټ دلیل علما دا لیکلی دی چې کله مکه فتح شوه نو په دغې ټیم کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا سپوري نه وي چې په کافرینو باندې وي نه په دغې ټیم باندې ننوتې وشوه نه په دغې ټیم باندې پورې نه وشول افعام اعلان وشو دا معافي دو
د بل سړي معافي په معافي باندې ته په څه په معافي باندې ته ریپې دا شی ته نشې واخیستی. خو په دغې چې مفتي محمود صاحب رحمه الله په فتوا کښې هم یو غوا دی چې که چیرې یوې سړي ته دا مالي نقصان ورسېدلی و چې فرض کا جاني چې 1,00,000 روپۍ جوړېدې 2,00,000 روپۍ جوړېدې بیا د څه روپۍ کښې شوې یو د په سوه سره کښې نو ده لیکلي دي چې دا یو صورت هم جایز دی. مقصد مې د خبرې دا دی خلاصه چې سامعین اخري په دغې کې دا جایز نه دی دا ناجایز دی د دغې نه دا ټول احتراز بدعات دي رسومات دي ناجایز دي. مفتي صاحب داسې نه دو ډېر نیک خلک شته په دا مراکزنې موږ خو ټول قدرمند دي مشرونه دي محترم دي چې څوک مرکه کوي د عزتمن سړی کوي که نه هغه ته موږ د عزت او احترام په فکر لري که نه مصالحت کوي د خلکو په میانځ شه دا لوی عبادت دی لوی باعث اجر چار دی که نه خو کله اورېدې په شرعي احکام یې پوه نه وي دی نه دا غلطۍ کېږي په ډېرې جید مشرونه کښې څو ورځې د مخه د موسره یوه شم مشر چې په روایات په دستور په رواج ډېر پوه دی اعلی پوهانې نه دی هغې مو ته سپیشل میسج وکړه چې نن وګانه ناوتې زه دا پسه خواروک ته تیار نه یم زه دا ته تیار نه یم خدای شته بیا په یوه وخوړ مور ته چې نن یې وخوره خدای یو غر کوستي بیا فکر ورته کي خو دا شی ناجایز دی هغې سره زه به قاعده شعر کوم خو چونکې تر دې نه مخکې قول عام ځکه مې نشوی ویلی چې په یوه خبره مشوره نه وشي مواد استنباطات استخراجات نه وکړې تسلي نه وکړې بیا دنیا ته ته په میډیا باندې یو شرعي حکم پیش کوې دا خو د دین هتک دی دین انسلت دی او د دین بېقدري دو نو اته موږ شخصي لکه ډېر خلک تږی دی چې په دا خبره ځونو پوهي کو که نه نو هر سړی وایي چې یاره په پردی معامله کښې زه ویره ځونو ګناه وراوه زه ویره خدای پاک ته ځونو مجرمه وه یو متبادل بینابین وي داسې صورت ته راوباسي چې نه ننوتي وي نه پور وي او فریقین سره پرې خوشحول حکي انشاءالله مفتي صاحب په دا نه بعد د تو د پروګرام چې د دوم نشست وي پوه شو زه که خدای کول انشاءالله دا غدر وښیه چې ننوتي بیا خوړل څه جایز دي جایز دي دا په مردوړه کښې دو که په مردونه کښې دو او انشاءالله که خدای کول سامعین ته په دا دوم پاک شي انشاءالله جزاکم الله خیر احسن الجزا